مونږ د اختر ورځ وه یو دوه ورونو له مروغه وکړله چې هغه دواړه مونږ سلام لپاسولو چې داسې سلام وکړو نو چغې یې کړې داسې یې وجړل مې ولې جاړی ما ته وي مولي صاحب مونږ د یو مور او پلاره پیدا نه یو هغې یو وی زما پړه څه تېرېدل چې د ده سره زما تعلق نه و هغې بل وی زما پړه نو ما د خدای ظالمانو ښه په دې اړه کې په یو بل پسې خفه وی ولې دا روغه نه کوله د یو پلاره د موره پیدا یو نن یو بل ته اختلاف ته ولاړ دی پیسې به پیدا شي غرور به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو پلار به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو مور به پیدا نشي رشتہ ډیر خوږ څیز دی دا مه کټ کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی الله تعالی عنہ چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تره راښکاره شو زما تره اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ را ننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه نن موږ د تره سره څه حال نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار دی تره په مثل د پلار دی نن زموږ د تره سره څه حال تره ته موږ نن په څه حال ګورو دا زموږ رښتې دي موږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټولو رښتې کټ کړي دي رښتې کټ پرتې تره نه پیژنو ترور نه پیژنو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډیره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به مې الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وي یوه د پلار خور هغه هم د سړي تروري یوه د مور خور هغه هم تروري نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه نن موږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي نن موږ دا معلومات کړی نن موږ تلي یو نن موږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشته ده نو ټولو موږ رشتې کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي دی پیش شي الله ته دقه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي په عرش الرحم معلقة بالعرش ته به وزن د رشته دارۍ معلوم کې خو چې میدان محشر شي ستا به دلته فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش اول ته به رشته داري په عرش پورې ونښلي ستا به فیصله کیږي او رشته داري تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زه پرې کړی وم د خپل رحمت نه لر کې الله چا چې زه دنیا کې یو ځای کړی وم الله نن یې ځان ته رانږدې کړي چې ستا فیصله شروع وي برې نه در باندې رشته داري غږ وکړي چې الله د خپل رحمت نه لر کې لرې کې دنیا کې زه پرې کړی وم الله د خپل رحمت نه لر کې چې دلته دې فیصله شروع وي دلته در باندې رشته آواز وکړي د پاس حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله الله دا رشته داري پیدا کړله که نه رشته داري وی اخذت بحق الرحمن دا د الله په ذات پورې ونښتله د الله د شان مطابق دا رشته داري په الله پورې ونښتله حدیث کې الفاظ دي مه 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 الله رشته دارۍ ته وایي مکه مکه رشته داري ورته وایي یا الله زه دې پیدا کړم ماله به اوس زما حق راکئ الله پیدا دې کړم خو حق به راکئ زه په تا سره پناه غواړم په تا سره پناه غواړم خلق به راځي ما به پرې کوي الله ما به پرې کوي نو الله پاک دې رشته دارۍ ته وایي چې ای رشته دارۍ ته په دې راځئ چې څوک دې یو ځای کې د ځان سره یو ځای کړمه څوک دې پرې کړي د ځان نه لر کړمه په دې راځئ وی دې رشتې ورته وی چې او الله په دې راځئ وی الله رشته دارۍ ته وی چې دا دې حق شو ما تعالی درک دا دې حق شو ما تعالی درک
دا د رشتہ دارۍ حق دی. حق خوږې رشتې دي د پیسو په وجه مه کټ کوئ. المرء کثیر باخیه، نبی علیہ السلام وی سړی پرور ګڼ ښکاري، سړی پرور طاقتور ښکاري، سړی پرور مضبوط ښکاري، سړی پرور رور طاقت ته او مور شفقت ته. چې رور نه طاقت بنئ، چې مور نه نو شفقت بنئ. رور طاقت او مور شفقت دا ډیره خوږه رشته ده، دا مه کټ کوئ. خصوصا د مور او پلار خو ګوره ډیر احترام وکړئ، روژه کې ډیر خیال وساتئ. زه واما که موږ تاسو ته ډیر وایو چې د پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی، خو دا ستاسو ذهن ته نه پرې نه وتله د وسه پورې. که موږ ډیر وایو چې د مور مخ ته په کتلو کې ثواب دی، نو ستا ذهن ته نه پرېوځي. زه واما خدای دې حج له بوزه او خدای دې عمرې له بوزه، خو چې مور در سره او یا د سره پلار تا ته به پته ولګي. احادیث مبارکو کې راځي کعبې ته کتل دا عبادت دی او د مور مخ ته کتل دا عبادت دی. چې ته کعبې ته لاړ شي که نه او په مطاف کې ګرځې او د بیت الله طواف وکړي او داسې دې کعبې ته سړی وایي چې نیغ نیغ مې دې کعبې ته کتلې. چې حرم ته سړی وردنده شي وایي چې دا کعبه به کله وینم، په سړي وارخطایي چې دا کعبه به کله وینم. نو چې داسې دې کعبې ته وګورې نو یو نظر دې کعبې ته وکړه او یو نظر داسې راواړوه، دا مور داسې ونیسه، دا مور داسې ودروه او یو نظر د مور دې مخ ته وکړه. دا کعبه او د مور مخ الله یو برابر کړي دي، یو برابر. دا کعبه د تا دپاره او تو سره په روژه کې دې جدا کړې ده. په روژه کې په هغې لوږې او تندې تېرېږي. په روژه کې تا ته مور دعا نه کوي ستا مره بدبخته نشته دی. چې په روژه کې درته مور خیرې کوي ستا مره بدبخته بل نشته. وای دا کعبه ده او دا د مور مخ ته الله تا دا دواړه برابر کړي دي. دا د مور مخ د کعبې برابر دی او دا د پلار مخ د کعبې برابر دی. سړي ته هلته اندازه وشي. سړی چې حرم شریف کې طواف کوي چا سره مور وویني سړی سم زیریږي، یا سره پلار وویني سم زیریږي. ما یو کس ولیده هغه سره مور راغلی وه. به هر صورت مشران خو لږ زوروري، زه یې داسې د مټ نه ونیومه وایي پېژندلم د مولانا صاحب، خو تا ستا تقریر مې اورېدلی و، تا وی چې د مور دومره لوی مقام دی. ما خو مور راوستې ده وی زه خو ډېر ستړی کړم. ما چپ چې خبرې په اپله ونه ما بس 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 په اپله به نه ځي. ما ته یې ولي مولانا صاحب ما بس په اپله به ګوف نه بدلی، بس ځمه په اپله په دې خبره په اپله پسې مه ځه. بس الله به اجر هم په دقې ستړي درکوي چې دې مور ستړی کړي او دقه ستړي عمره دې الله قبوله کړله. دې اړه کې مې ورته وی مې زه یوازې راغلی یم عمرې له تا سره مور ده، زه عالم یم او عمره کومه. زه وایم کاش چې ستا عمره زما وي زما دا ستا وي. ته به ماله دا خپله عمره راکړې دا د مور سره چې دې وکړه. زه ستا دغې عمرې ته ځیرېږم چې کومه دې د مور سره وکړه، چې کومه دې د مور سره وکړله. د مور مخ او د پلار مخ دا خو موندنه شي. بختور خلک به یا مې چاردام کو کته حرم شریف په کېناستم خواته مې کس ناست داسې را چاردام کې وکتو مولانا صاحب ته یې میا بس ما به سړي ته زر ویا او زه یم لکه اوس په څه کیسې پاپله کوو خو لکه ابه دو چې هوا تقریر چې کوي موبایل کې ته یې میا او زه یم مولانا صاحب ته یې میا وي بس خبرې دواړه کوو او دس وکړه مې صحیح ده چې چاردام مې وکړو بره د حرم شریف غولي ته وختلو ما ته یې وي مولي صاحب هغلته راته مور ناسته ده مور به انتظار کوي وی اوس مې طواف کو مور را سره وه وی چې چکر هم پوره که وی دا مور مې ځان ته داسې ودروله ما چې مورې د مولانا صاحب هغه تقریر مې یاد شو چې دا کعبه او دا د مور مخ برابر دی وی سم نیغ نیغ مې د مور مخ ته وکتل وی پورې مې کېنوله ما چې زه چاردام کوم چې کته راکوش شو زما سره اتفاقي ته ور سلام وشو میله وشو وی اوس مې مور ته په مطاف کې دا خبره وکړله چې مورې دا کعبه او ستا دا مخ برابر دی ما ته اوس ستا د مخ اندازه وشوله پلاره ما اوس وپېژندلې زه هم ته پلار هلته بوځه چې ویې پېژنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د مور او پلار مخ ته د رحمت په نظر وکتل الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي صحابي ورته وایي د الله حبیبه که سړی بار بار ګوري په مخه د مور مخ ته او د پلار مخ نبی علیه السلام ورته وایي چې سړی بار بار ګوري نو الله به ورله بار بار اجر ورکوي په مخه به الله اجر ورکوي چې د مور او پلار مخ ته ګورئ الله به اجر درکوي او بیا په رمضان المبارک کې مور ته وایه پلار ته وایي زه د روژه ماتې تیارومه ته کښېنه ابه وایي چې زه څه کومه وایي ته ماته لږه دعا کوه د روژه ماتې ټیم دی زه به دله شربت برابرومه ته دعا کوه
زبدل سالن برابرو مموري ته دعا کوه یقین وکي بیا به روژه راشي او کور ته به راشي خو مور به نه وي روژه ماتې به ماتی خو مور به نه وي بیا به ډېر ارمان وکړي بیا به نظر په روژه ماتې کې داسې په درستخان ګرځئ خو پلار به نه وي اوسط ابواب الجنه پلار د جنت د دروازو نه منځنۍ دروازه ده وایي به چې تیره روژه کې را سره د جنت منځنۍ دروازه وه او نن را سره نشته بیا به دا سترګې دې وګرځي په کور کې روژه به خوند در نه کي مور به نه وي روژه به خوند در کي پلار به نه وي دا لویه ذخیره ده او لویه سرمایه ده مه جدا کېږئ تې په وس چارې مه پرېږدئ په وس چار تې مه جدا کېږئ د دې اړه خوږېږي د دې بیا اړه خوږېږي دې بیا خپه وي د دې اړه ټکېږي چې ته ترې نه جدا شي او ته ترې نه اپلی ته ترې نه لرې هله بیا ټوله شپه خوب پلار له نه ورځي مور له ټوله شپه خوب نه ورځي وایي دا مې بچی دی او دا ما نه جدا او اختر را روان دی مور او پلار له ښکلي جوړې والی د وخت نه زه ورته هم پلار له جوړه واله وایي مولي صاحب دې ما ته وایي ولې نه چې زه وله والم دې ما ته ووایي که نه چې والم وله و مور له جوړه واله وایي دې دا دې ما ته ووایي چې والم وله زه ورته وامه ته چې راکوټې وې د یو کال وي تا خبرې کولی شوې نو وایي نه هم تا له چا جوړه اغوستې وه وي او هم چا دله اغوستې وي پلار هم تا ورته ویلي وي نه ما خو خبرې نه شوې کولی نو هم ولې دله دې پلار اغوستله وایي دې پلار مې ما ته وکتل چې ده ته ضرورت دی ما خو ویلی نه شو خو پلار مې ولیدمه زه وایم هغه پلار چې تا ته به یې کتل او تا له به یې اغوستله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله نن هغې پلار ته ګوره او ته ورله اله نو ډېره قیمتي میاشت ده رشتې ټولې بحال کوي نبی علیه السلام فرمایي وایي څوک چې دا غواړي چې زما د رزق فراخه شوي او زه دې په بد مرګ مړ نه شوې دا ټول غواړی که نه چې په بد مرګ دې مړ نه شوې او رزق مې دې پراخه وي دا دوه غټ حاجته د دنیا دي که نه نبی علیه السلام فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره څوک غواړي چې زما د رزق پراخه شوې زما د نیټه اوږده شوې عمر مې دې اوږد شوې او په بد مرګ دې مړ نه شوې دا در سړي خواهش دی که نه زه نه وامه نبی علیه السلام فرمایي پل یصل رحمه ډېرې د رشته دار سره رشته پیوز کي رزق به یې پراخه شي عمر کې به یې برکت پیدا شي او الله به یې په بد مرګ نه مړ کوي نو رشتې ټول بحال کو دا چې خسته واقعګانو اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز خسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره مننه والسلام